چې کومه موږ په لکي مروت چې په درتنګ پله باندې اسلام آباد نه چې کومه ډبه راتله کوم مسافر کوچ راته او غلو ډاکوګانو او دهشتګردو شرپسندو هغه ډبې نوجوانانو سره سپین ږیرو سره زنانو سره ماشومانو سره کومه دهشتګردي کړې ده کومه غونډهګردي یې ورسره کړې ده کوم غیر انساني سلوک یې ورسره کړی ده غیر اخلاقي غیر قانوني ایگا مستر الفاظ نستا په دې موږ ضلع چې کوم ډي سي دا ډي پي او ده دا دواړه په خپله باندې غله ډاکوګان دي په خپله باندې دا غونډهګرد او دهشتګرد دي نو چې یو ضلع ډي سي یا ډي پي او په خپله غله ډاکوي او دهشتګرد او غونډهګرد دي نو هغه به د اسلام آباد نه راتلونکې ډبې د ایګا مسافر کوچ د دغو خلکو بې عزتي یا د دغه خلکو دا عمل چې هغه زه په الفاظو چې نسه بیانوی چې کومو ډاکوګانو دو سره کړی د دې ډبې سره په دې چې د مله بند وو تربون عزیزان وو بنوسي تربون عزیزان وو نو دا ډي سي او دا ډي پي او په دې باندې څه پروا لري د ده په ضلع چې به یوه دومره غټه واقعه اوسي چې دا موږ د لکي مروت په ضلع چې په تاریخ چې یوه بدترینه شرمناکه افسوسناکه یو توره واقعه سوې ده او دو پروا نسته په کار خو دا وایي چې دا واقعه سړی نه وایي ځکه چې ته دلته تیس پاره ناست دی دا ډیوټي څه ده دا کار څه ده دا ذمهواري څه ده اوس به دا واقعه اوس په کار وایي چې 24 ګنټو چې نه 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 د دغه چې کوم غلو ډاکوګان دهشتګرد سرکسان وو دغه ته نام نسې ورکولی چې دا ابلیسان وو دا شیطانان وو دې ته چې کوم نام ورکوي دې ته ورکولی شي نو په کار وایي چې دې سړي په 24 ګنټو چې نه 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 دې ګرفتار کړي وای خو عبرتناک انجام ته رسولی وای دو پروا نسته بنو خلکو ټولو پښتنو چې په دې ډبې چې کوم قوم او کومې قبیلې کومې ضلعې کومې علاقې خلکو موږ هیڅ نه معافي غواړو هیڅ نه معذرت غواړو موږ پښتون قومي تحریک د لکي مروت له خاورې شوري سلی ده د پښتون قومي تحریک هیډکواټر لکي مروت ته نو زه د ټول تحریک له طرفه نه ټول لکي مروت له طرفه نه د ډبې یوه ماشوم یوه نوجوان یوې تورسرې یو سپین ږیري نه زه معافي غواړم او دغو خلکو ته زه وایم چې موږ هر قسم د دغې واقعې مزاحمت کوو صرف په خولې نه بنو خلکو ته وایم نورو ټولو قبیلو ضلعو قومو خلکو ته وایم چې تاسې دې واقعې حوالې سره څه قدم اخلو موږ به درته په سر یو تاسې ورپسې شاته یو څه قسم قدم تاسې اخلو څه قسم فیصله تاسې کوو که بیا موږ ته وایو چې تاسې قدم واخلو بیا موږ ته دا تاسې ته ووایو چې تاسې دغسې قدم واخلو تاسې ورته وایو موږ به هغسې قدم اخلو که سرونه مو به چې ځي موږ به هغه قدم اخلو ځکه چې د بنو عزت یا دې چې نوره چې کومې سوارۍ وې کوم بچي نوجوانان کورسرې سپین ږیري وو دا ټولې موږ وروڼه دي دا دو عزت ای موږ عزت یو ده دو بې عزتي موږ بې عزتي یو ده دو تکلیف بیا موږ تکلیف ده د دو سره چې کوم د درندګانو نه بدتر سلوک سره دا درندګان دې ته نسې ویلی چې دا کار چا کړی ده نو موږ ورته تابعدار یو چې موږ باندې څه قسم خدمت اچوي خو زه یو ور بیا دا خبره ټول پښتون قوم ته کوم چې موږ لکي مروت ضلع ته هغه ډي سي یا ډي پي او راځي دا ځواب سره چې په ټولې صوبې چې ګنترین ټولو نه غټ غلو ټولو نه غټ ډاکوګان ټولو نه غټ بې شرمه ټولو نه غټ کرپټ ټولو نه غټ غونډهګرد او ټولو نه غټ شرابیان کبابیان دا راولي موږ سیف الله برادران او سره دا دو چې نور کوم چمچیا لوټي دي ایجنټان دلالانې دي دا ټولو مقنوع افسران ضلع ته دا راولي نو ټولې صوبې چې غټ غل غټ ډاکو غټ بې حیا بې شرمه او غټ دلالي هغه راولي او هغه باندې خپل مقصد پوره کوي دا سیستم نه موږ ضلع خبره ده او خاص کر ډي سي ډي پي او دا هغه بې حیا بې شرمه افسر راولي هغه غله ډاکو راولي چې په هغه حد وکړه باندې دا ډي سي ډي پي او چې موږ لکي مروت سره کوم ظلم جبر وکړه موږ کوم په کروڑو په اربو دولت یې لوټ کړ ډي پي او ټول پولیس ډپارټمنټ لوټ کړ ډي سي ټولې محکمې لوټ کړې 24 घंटे په دفترو چې د ډي سي ډي پي او په دفترو چې غلا ډاکې شوې دي ضلع هېڅ پته نشته ضلع بالکل شهر ناپوسان جوړ ده موږ ضلع جنګل ده ډي سي ډي پي او د سیف الله برادرانه دي وا چې کوم ایجنټانه دلالان دي د هغه په سازشو لګیا دي ټوله ضلع تباه برباد کړه ټوله ضلع وشرموله موږ ټولې ضلع بې عزتي یې وکړله خاص کر په دغې واقعې باندې موږ ټولې ضلع
ټول مروت قومه بیټني قومه زیدې چې څومره خلک په دغه موږ بې عزته کړو موږ سترګې ټیټې کړې موږ به دا سترګې چې کوو څرنګې ادو صرف د موږ پښتون قومي تاریخ خلاف سازشونه تیاروي جوټي اف آی آرونه کټ کوي 3 MP ولګوي شیډول 4 ته واچول دهشتګردي لیست ته مینامونه واچول شوټ آرډر به جاری کړی دي او بس صرف دوه موږ پښتون قومي تاریخ خرابولو باندې دي چې دی ولګیا د نور ازیدې دغه حال ده نو موږ خلاف لاوي بند سره نور زیرو خلکو سره چې کوم پرې ډبې چولل او هر قسم قرباني ته وته تیار دي